بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، د اسرائیلو او د یهودو چې کوم مشروبات دي، کوم معقولات دي، د هغې استعمال کول لا څه حیثیت لري، او دویم د دوی په دفاترو کې، د دوی په کپنو کې ملازمت او نوکري کول، دغه رنګې د دې سره د خرید و فروخت معامله کول، لین دین کول، شریعت مطهره د دې په باره کې څه وایي. نو دې کې لږ شانتې تفصیل دی چې دا کم مشروبات دي، کم معقولات دي، لکه سټینګ بوتل، پیپسي، کوکا کولا، ډیو، او د دې نه علاوه کم لیس چپس دي او بسکټ او دغه رنګې تیل خوراک غوړي شوله. نو که چېرته کې په دې کې اجزای ترکیبي د حرامو ملاوټ پکې د حرامو شی و، نو دغې صورت کې د دغې مشروبات او معقولات استعمال شرعاً دا ناجائز او حرام دی، دغې نه اجتناب پکار دی. دویم دا ده چې دا کم مشروبات دي، کم معقولات دي، د دې په اخیستلو سره اسرائیلو ته او دغه رنګې یهودو ته کم پرافټ، کم منافع ملاویږي. دغه منافع دوی د اسلام خلاف، د ریاست خلاف، د مسلمان خلاف، د مساجدو او د دینی مدارسو خلاف استعمالوي. نو دغه صورت کې هم د دقې مشروباتو او معقولاتو او د دوی سره خرید و فروخت او په دفاترو کې، په کپنو کې نوکري کول، ملازمت کول، دا نه دي پکارو. او دریم دا چې کم خرید و فروخت د دغې اسرائیلو، د دغې یهودو د کپنو نه چې کم مشروبات، معقولات اخیستلی کېږي، دا په دې نیت سره چې موږ ورسره د هغې د زړه محبت پیدا کړو، د زړه تعلق ورسره پیدا کړو، نو دغې وخت کې هم بیا د دغې معقولاتو، مشروباتو د هغې سره نوکري کولو، د هغې سره ملازمت کولو، د هغې سره د خرید و فروخت لین دین کول، دا ناجایز دي. دویم دا ده چې د دې چې کم منافع دي د دغې مشروباتو، د دغې معقولاتو، نو په دې باندې د اسرائیلو او د یهودو کم معیشت دی دا مستحکم کېږي، مضبوطېږي، هغوی ته قوت میلاویږي. نو دغې صورت کې هم د دغې نه بایکاټ ضروري دی او لازمي دی مسلمان لپاره. بل دا چې دغه مشروبات، سټینګ بوتل، دغه رنګې ډیو، کوکا کولا، پیپسي وغیره، دا په اخیستلو سره د دوی نه اسراف هم دی، مالی نقصان هم دی، او ډاکټري اصول هم دا صحت ته ضرر ورکوي، نقصان ورکوي، لہذا دغه بیا نه دي پکارو. بله دا ده چې یهودو او اسرائیلو په فلسطین کې، په غزا کې چې کم ظلم او زیاتی وکړلو، او د دغې ماشومانو په زرګاو بوډاګان، نوجوانان هغوی شهید کړله، ظلم یې پرې وکړلو، نو د دغې وجې نه د دغې مشروباتو، معقولاتو د اسرائیلو او د یهودو یعنې بایکاټ تی نه پکار دی. بلکې دا ایمانی غیرت تقاضا هم دا ده چې دا د استعمال نه کړی شي. بله دا ده چې دغه معقولات او مشروبات دوی په حرامو پیسو باندې که مسلمان په پاکستان په کپنو کې په حرامو مال سره راوړي، یا یې په سودي مال سره راوړي، نو د سودي مال او دغه رنګې د حرامو مال چې په هغې باندې سړی معقولات او مشروبات واخلي، نو دې نه هم
حتی الوسع بایکاټ کول پکار دي، استعمالي نه دی پکارو. بله دا ده چې مصنوعاتو کې په دې مشروباتو کې شایبه د حرمت وي، شایبه د سود وي، د دې وجې نه هم بیا د دې نه احتراز او دارنګه اجتناب لازمي او ضروري دی. بله دا ده چې د دې تحقیق په بنا باندې چې دا کم مشروبات دي، کم مأکولات دي، آیا دا جائز څنګه دي، اخیستل لري، خرڅول لري، حلال څنګه دي، د دوی سره یعنې لین دین د خرید و فروختو. نو د هغې لپاره وجه دا یوه چې یوه کمپني ده سانها، دا چې دی نو یعنې تصدیق شده ده، دا کم مأکولات او کم مشروبات دي دا د سانها د کمپنۍ نه تصدیق شده دي، تصدیق یې کړی دی چې په دې کې د حرمت او د اجزای ترکیبي د حرامو هیڅ قسمه ملاوټو نشته دی. دغرنګې همدغه کمپني دا تصدیق شده ده د جامعه بنوري ټاون کراچي نه او تصدیق کړی دی. نو لہذا دغرنګې بیا دغه سانها کمپني او دغرنګې د تایلانډ مرکزي حلال کونسل دا پیپسي کوکا کولا د پاکستان د دعوی تصدیق هم کړی دی چې په دې کې د حرمت څه قسمه اجزای ترکیبي د حرامو نشته دی. لہذا دا پی نفسه بذاته دغه کوکا کولا او دغرنګې په مشروباتو کې ماکولاتو کې کم چپس دي، دغرنګې بسکټ وغیرہ آئل دې استعمال بذاته جایز دی، پاک دی، حلال دی، حرام نه دی. بله خبر دا ده چې اوس پاکستان کې د دغې اشیاو د دغې خوراکو ماکولاتو استعمال چې دا پرسکه وانه غیستلی شي د دوی نه، نو پوره پاکستان ته د هغې نقصان رسی ملاویږي، یا مسلمان ته د خوراک انتهایی ضرورت دی، د هلاکت ذریعه جوړیږي. داسې آیټم داسې پراډکټ چې دا وانه غیستلی شي نو هلته کې انسان د صحت خطر وي بیا. نو دغې صورت کې حسب ضرورت لکه مثال کے طور میډیسن دي هغه وانه غیستلی شي دوی نه د انسان د هلاکت ذریعه جوړیږي. نو حسب استطاعت دغه معقولات اغستل د دوی نه صرف د ضرورت په بنا باندې د اغستل جایز دي، حرام نه دي. دارنګې د ملایشیا سرکاري حلال سرټیفیکیشن اداره جاکم هغوی د دغې معقولاتو مشروباتو تحقیق کړلی چې په دې کې څه د حرامو د اجزای ترکیبي د حرامو څه قسمه ملاوټو نشته دی، لہذا دغه استعمال دا جایز دی. بهر حال پی نفسه بذاته شرعا دا معقولات او دا مشروبات استعمال جائز دی، خو دا کم بایکاټ چې کولی کیږي نو دا د دې وجه نه دی چې دوی کم ظالمان دي اسرائیلو، دوی ته تقویت ملاویږي معیشت ته، بل دغه سازش ته پاکستان ریاست د مسلمان دینی مدارسو د مساجدو د مذهب او د اسلام خلاف دغه پیسې استعمالوي، ظلمونه کوي، هغوی ته باقاعده په دې باندې ښه مضبوط او مستحکم کیږي په دې سره د دوی معیشتو. نو د ایمانی غیرت تقاضا هم دا چې امت مسلمه د دغې خلکو خلاف مکمل بایکاټ وکړي او عزم وکړي، مصمم اراده وکړي چې دغه څیزونه دوی نه ناخلي، ورنه شرعا دغرنګې شریعت مطهره د دې په باره کې د حرمتو هیڅ قسمه یعنی فتوا نه ده ورکړی شوي، او به هر حال بنفسه فی بذاته دا حلال لی، خو حتی الوسع احتیاطا امت مسلمه دی د ایمانی د غیرت تقاضا دی دا وکړي چې دوی سره دی بایکاټ وکړي، استعمال دی نه کړي دغه څیزونه. الله جل جلاله دی
مونږ ته په دې مسایلو په زده کولو باندې او په عمل کولو باندې توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.